بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو دویم درس دی او فصل نمبر 1 کلمه او کلام باره کې به خبره کوو چې کلمه څه ته وایي، کلام څه ته وایي. ښه جي، چې کومه خبره د انسان د ژبې نه ادا شي، کومه خبره چې د انسان د ژبې نه ادا شي هغې خبرې ته لفظ وایي. کومه خبره چې د انسان د خولې نه ادا کېږي جي، کوم لفظ چې انسان په تلفظ کوي که نه جي، نو دغې ته لفظ وایي. ما یتلفظ به الانسان، په کومو خبرو چې انسان تلفظ کوي هغې ته لفظ وایي. دویمه لفظ، د لفظ معنی څه ده جي؟ د لفظ معنی ده ویشتل. عربی کې وایي اکلت التمرة، ما کجوره وخوړه. ولفظت النوا، ولفظت لفظت النوا، او دا کجورې اډوکې ما وغورځو، یعنی اومې ویشتو، اومې غورځو. نو غورځولو ته ویشتلو ته لفظ وایي. ټیک شو جي؟ چې کومه خبره د انسان د ژبې نه ادا شي، چې کومه خبره د انسان د ژبې نه ادا شي هغې خبرې ته لفظ وایي، هغې خبرې ته لفظ وایي. بیا که چېرته دا لفظ معنادار وي، د دې لفظ معنی وي، معنادار وي، نو دې لفظ ته موضوع وایي. که چېرته دا لفظ کم لفظ چې د انسان د ژبې نه ادا کېږي د دې معنی وي، نو بیا ورته موضوع وایي، دغې لفظ ته موضوع وایي. او که چېرته بې معنا وي، یعنی معنی نه وي د دې لفظ کم چې د انسان د ژبې نه ادا شي او د دغې لفظ معنی نه وي، نو بیا ورته محمل وایي. داسې لفظ ته بیا محمل وایي. اوس ګوره جي، حروف چې راجمع شي، حروف چې راجمع شي هغې نه لفظ جوړ شي، حروف چې راجمع شي لفظ ته جوړ شي. بیا د لفظ دوه قسمونه دي، یو معنی والا او یو بغیر معنی والا. د یو لفظ معنی شته او یو بغیر معنی والا. نو چې را کم معنی والا لفظ دی که نه دته موضوع وایي، او کم چې بغیر معنی والا لفظ دی دته محمل وایي، محمل. اوس چې د یو لفظ دی مثلا کتاب، مونږ وایو کتاب، نو دا کتاب لفظ موضوع دی، یعنی معنی والا لفظ دی. او اوس مونږ وایو کتاب میتاب، نو ګورئ دا میتاب چې دی دا لفظ محمل دی. مونږ خلک وایو که نه کتاب میتاب، قلم ملم، چای مای او دغه شانتې ناسته واسته، دغه بل لفظ چې ورسره استعمالو نو دغه بل لفظ محمل وي. کتاب لفظ موضوع دی، کتاب لفظ موضوع دی، او دا میتاب لفظ محمل دی. قلم لفظ موضوع دی او ملم لفظ محمل دی. دیوار میوار، دیوار چې دی لفظ موضوع دی، معنی شته، او میوار چې دی دا لفظ محمل دی، معنی نشته. دغه شان بازار مازار، نو بازار خو دا لفظ موضوع دی، او دا مازار چې دی که نه د ده معنی نشته، دا لفظ محمل دی. نو څه پکې لفظ موضوع وي چې د کم لفظ چې معنی وي هغې ته لفظ موضوع وایي، د کم لفظ چې معنی نه وي هغې ته لفظ محمل وایي. بیا په عربی ژبه کې د لفظ موضوع، یعنی معنی والا لفظ ته لفظ موضوع وایي، معنی والا لفظ ته لفظ موضوع وایي، معنی والا لفظ ته لفظ موضوع وایي. په عربی ژبه کې د لفظ موضوع دوه قسمونه دي، په عربی ژبه کې د لفظ موضوع دوه قسمونه دي، یو ته مفرد وایي، یو ته مرکب وایي. اوس دا چې کوم مفرد دی دا څه ته وایي؟ وایي دا یو لفظ وي چې یو لفظ وي او یو معنی وي. لکه مثلا فرس اس ته وایي، نو ګورئ دا فرس یو لفظ دی او یو معنی د اس، بل شیز ته فرس نه وایي. اوس رجل چې دی په عربی کې سړي ته وایي رجل، نو ګورئ یو لفظ دی او یو معنی ده. رجل صرف سړي ته ویلی شي، بل چاته نشي ویلی. دغه شان امرأه چې دی دا ښځې ته وایي، نو دا امرأه چې دی دا یو لفظ دی او یو معنی ده. دغه شان کتاب، دا کتاب چې دی یو لفظ دی یو معنی ده. قلم دا یو لفظ دی یو معنی ده. نو دې ته چې یو لفظ دی او یو معنی دې ته لفظ مفرد وایي، چې یو لفظ دی او یو معنی دې ته مفرد وایي. داسې لفظ موضوع چې یو لفظ او یو معنی وي نو هغې ته مفرد وایي، چې یو لفظ وي او یو معنی وي هغې ته مفرد وایي. اوس چې د یو نه زیات الفاظ وي، یا دوه الفاظ وي یا زیات وي، نو هغې ته مرکب وایي. لکه مثلا ګورئ عبدالله، دا عبد یو لفظ دی، الله چې دی دا بل لفظ دی. ټیک شوه؟ کتاب الله، کتاب الله وګوره یو کتاب شو یو الله شو
رسول الله یو رسول شو یو الله شو. نو وګورئ چې کوم یو لفظ وي هغې ته او معنی وي هغې ته مفرد وایي، چې د یو نه زیات وي دوه الفاظ یا ډېر وي نو هغې ته مرکب وایي، یعنی مرکب د یو نه زیاتو لفظونه چې جوړ شوی وي. ښه جي، اوس مفرد هغه یوازې لفظ ته وایي، هغه یوازې لفظ ته وایي چې یو لفظ وي چې هم یو معنی وي، چې یو لفظ یو معنی وي، او داسې لفظ ته کلمه هم وایي. د مفرد لفظ نه دی، مفرد لفظ دې ته کلمه هم وایي، مفرد هم ورته وایي، کلمه هم ورته وایي، او لفظ موضوع هم ورته وایي. لفظ موضوع، مفرد او کلمه دا هم یو لفظ ته وایي. او د کلمې بیا درې قسمونه دي، د کلمې درې قسمونه دي. یو اسم نوم ته وایي، یو فعل کار ته وایي، یو حرف نو دا خپل قسمه حروف ته انشاءالله په خپل ځای به راځي. نو د کلمې یا د لفظ موضوع دا د دې درې قسمونه دي، یا د مفرد کلمې ته مفرد هم وایي، لفظ موضوع هم ورته وایي، او کلمه هم ده. د کلمې درې قسمونه دي، اسم، فعل، حرف. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.